دوه قسمه حقوق داسې دي چې یو ته موږ وایو حقوق الله او دویم ته وایو حقوق العبادو. یو د بندګانو حق دی، یو د الله تعالی حق دی. نو الله تعالی خپل حق موږ وایي دا الله تعالی به خپل حق معاف کوي، ولیکن الله تعالی هم خپل فرض حق نه معاف کوي. مونځ فرض دی، نو ګوره د مونځ لپاره بیا موږ څه کوو؟ دا په ولاړه باندې وکړه، په ولاړه نشي کولی، په ناسته یې وکړه، په ملاسته یې وکړه، په ډډه یې وکړه، په اشاره باندې وکړه. مونځ پرېښودل خو نشته دی په یو حالت کې هم. نو الله تعالی خپل فرض حق هم نه معاف کوي، او موږ څه وایو؟ الله تعالی خپل حکمونه معاف کوي. او دویم حقوق العباد دی، نو الله تعالی د بندګانو حق نه معاف کوي. یو کس دی او بیا د هر یو حق چې دی د هر یو څیز کفاره ځان ځانله ده. داسې نه ده چې د مونځ کفاره دا دی چې ته تسبیح راوله ټوله سبحان الله الحمدلله وایه. داسې نه ده چې روژه د خوړلې ده او ته ټوله ذکر اذکار کوې. داسې نه ده چې ته د خور حق ته خوړلی دی، د ورور حق ته خوړلی دی او ته ټوله څه کوې تسبیح اړوې. نه، د هر یو حق چې دی، که تا د خور حق اخیستی دی، که تا مونځ پرېښودلی دی، که تا روژه، که تا د بل چا نه څه حق اخیستی دی، چې څه د چا نه راګیر کړي دي، نو د هغې حق او کفاره یې دا نه. که تا مونځ پرېښودلی دی نو د هغې کفاره دا نه ده چې ته بس سحر شي او تسبیح راوله استغفر الله استغفر الله وایه ټوله ورځ ذکر اذکار کوه. نه، د دې حق دا دی، کفاره یې دا نه چې دغه مونځ چې دی دې قضا را وګرځوه، دا په بل ټایم باندې وکړه، قضا یې وکړه خو ویې دا د مونځ کفاره ده. یو سړي نه روژه چې د هغه پاتې شوې ده، روژه یې خوړلې ده، نو دې کفاره خو دا نه ده چې ته به ټوله سبحان الله سبحان الله وایې. حالانکې دغه کفاره یې دا ده چې دغه روژه د دې قضا دا ده چې دا ونیسه. یو سړی د هغه عمرې له هم ځي، حج دپاره هم ځي، په تبلیغ او سروزو په چلو کې هم ګرځي، څلورو میاشتو کې هم ځي، خو په کور کې چې دی د خور حق نه ورکوي، د لور حق نه ورکوي، نو دی په دې باندې نشي خلاصېدی چې ده ته به حاجي صاحب وویلی شي، ده ته به امیر صاحب وویلی شي چې دی په تبلیغ کې تللی د دا وکړل د دا وکړل. حالانکې د دې ټولو حقوقو هغې حساب کتاب ورسره کېږي. که د لور حق یې خوړلی دی نو د هغې تپوس به ترې الله کوي، که د خور حق یې اخیستی دی او په هغې باندې ځان غلی کړی دی، دې تپوس به د الله کوي. نه دی په عمره باندې خلاصېدی شي، نه دی په حج باندې خلاصېدی شي، نه دی په تبلیغ او په سروزه باندې خلاصېدلی شي، نه دی په بل دغه باندې چې څو پورې د حق ورکړی نه د خور نه یې ورکړی، دی په هېڅ نشي خلاصېدلی څو پورې ده د لور حق ورکړی نه، ده د ورور حق ورکړی نه، هغه پورې دی په یو عمل باندې هم نشي خلاصېدلی. او که دی خلاصېږي نو په دغه کې باندې به خلاصېږي چې دی څه وکړي؟ د هر چا حق چې په ده باندې دی هغه دی ورکړي. او حق ادا کول داسې هم نه دي یو کس د بل نه یو څیز اخیستی دی، مثلا 1,00,000 روپۍ ترېنه اخیستي دي په ناحقه باندې، په زور باندې ترېنه اخیستي دي، او دی کله واپس کوي ورته هم نه، خو بیا هسې دی لاړ او هغه ته وایي چې یاره ستا نه ما 1,000 روپۍ اخیستي دي، ما ته یې معاف کړئ، ما ته یې معاف کړه. نه، داسې نه ده، دا د حق ادایګي ده نه. دی به دغه پیسې ځان سره ووسي چې د چا نه یې اخیستي دي، د کوم کس نه یې په جبر په زور باندې اخیستي دي یا هر څنګه ترې اخیستي دي، هغه ته به یې حواله کوي. نو که هغه ورته هغې نه بعد واپس کولی نو هغه دغه ښه سړیتوب دی، او که نه یې واپس کړي هغه دغه څیز دی، دا به ورکوي، خامخا به ورکوي. دا د هغه حق دی او دا په هر ځای کې چې وي، هر څنګه چې وي، دا به دی ورکوي. که هغه د خور حق دی، که هغه د ورور دی، که هغه د لور دی، دا به ټول. نو دغې ته حقوق العباد وي چې د هر او یوازې د بندګانو حق دا نه چې موږ باندې د یو پلار او د مور حق دی یا د بچي حق دی، دا ټول حقوق را جمع کړه. نو نچوړې دا دی چې د الله تعالی مخلوق راځي که په خدمت سره دور انسانیت پکار دی چې د الله تعالی د مخلوق چې دی نو خور چې راضي کېږي نو په څه به راضي کېږي؟ هغه په پیسو خو نه راضي کېږي، هغه بل ستا نه غواړي نه، خو چې د هغې کوم حق دی هغه ورکړه. نو الله غاړه به دې خلاصه شي. که دا خور د توفس درکړي نو هغه د هغې خپله خوښه ده، که نه یې راکړي نو ته ترې په زور نشي اخیستلی. نو ځکه یې وفرمیل چې د هر یو ګناه کفاره ځان ځانله ده. یو سړی ټوله ورځ تسبیح اړوي، ټوله ورځ لمونځونه کوي، خو چې د پردی 10 روپۍ حق یې ولې هغه پورې به دی نه خلاصېږي تر څو پورې حق یې ورکړی وي. او د الله تعالی حکمونه چې کوم دي فرض حکمونه موږ په دې غلط فهمۍ کې پراته یو چې الله تعالی څه کوي؟ خپل حق معاف کوي، خو د بنده حق نه معاف کوي. نو الله تعالی خپل هم فرض نه معاف کوي، مونځ دی هغه به کوي، خامخا به یې کوي په هر حالت کې. که ته بیمار یې نو په اشاره باندې وکړه، په ملاسته باندې وکړه، په ولاړه په ناسته باندې وکړه، خو ادا یې کړه، دا یې حق دی. دغه شانته روژه ده،
او دا شانت نور امر